بسم الله الرحمن الرحیم. دا الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل امام ابو الحسنات محمد عبدالحی لقنوی کتاب دی چې د 1304 کې وفات دی. نو دی فعال العبارات فی الروات المقبولین، پاغه روایان کې چې هغه مقبول دي د محدثین په زمانه پاغي کې اعلی عبارات کم دي چې دغه توثیق شوی دغه یعنی مطلب ثقواله مضبوطواله ذکر شوی هغه د ثبت حجت چې دا دوه ټکي ذکر وثبت حافظ وثقه متقن، یعنی ثقه دې متقن دې وثقه ثقه دې. دا داسې الفاظ دي کنه چې دا لکه په ډبلنګ سره راغلي لکه ها ثقه صرف وي، بیا دویم نمبر کې ثم ثقه صرف یوازې ثقه وي، په دریم کې ثم صدوق ولا باس به وليس به باس اسم ذائقه په نشتی لکه یعنی داسې قسم الفاظ وي. بل الفاظ ورپسې ثم محل صدق سلورم خبردار چې محل صدق ته یعنی مطلب دا دی چې د رښتینه دی وجید الحدیث یعنی مطلب کره حدیث والے صالح الحدیث دی و شیخ وسط درمیانه شیخ دی و شیخ حسن الحدیث دا شیخ دی چې حدیث خدی و صدوق ان شاء الله و سویلح صالح دی سویلح تصغیر صغدا و نحو ذالک. نو دا الفاظ داسې دي کنه چې په دې معنی دی راوی چې دی دا کې اوس چې کله یو مناظره یا باسی یو راوی چې دی یو عبارت کې چا د الفاظ ویلي چا دا ویلي ثقه سر بل وی ثقه ثبت نو چاله به ترجیح ورکای په دې کې به اول به ترجیح ورکای ځکه چې ثقه ثبت کوس یو راوی دی چې الته عبارت کې صدوقن لا باس به ليس بباس ویلي او دلته بل راوی عبارت کې ثبت حجت ثبت حافظ ثقه متقن ثقه وغير ذلك نو دې به ترجیح ورکای. ها ځکه ثبت ته من الاسبات ته ولې چکل د حجت د ثقاحت وجنا پر روایت کې راشي لکه مطلب دا دی اغا پاغه کې چې د ډېر لوی ذهین فتین وی لکه او دارنګ محدثین پوښت الفاظ سره دغه توثیق کړ دی او دارنګ هغه ته هر کله ویل دی او چت الفاظ سره ذکر کړ دی وی یا تثبت لفظ راغی ثبت راغی صرف یوازې صحیح ده کنه یا الیه منتہا پہ تثبت دتا انتہا تر سے په تثبت کی یا په حافظه کې انتہا تر رسیدل دی صحیح ہے نا. نو لہذا داسې دی الفاظ سره چې کله ویل شي نو لہذا دغه توثیق مراد دی او چې کله بالفرض محال دی نو بیا نوی لکه اوس ګوره نول الفاظ دته وی وا خوارات عبارات الجرح او دا اندر اور دی عبارات جرح ما دجال ګوره کذاب دا مبالغه شری دی او وضاع وذکون کې دی یذول الحدیث حدیث وذکای ثم متهم بالکذب متهم بالکذب دی متفق دی علی ترک علماء اتفاق دی ترک باندې ثم متروک وليس بثقه داسی الفا وسکتون هو علماء دنه چپشوی دی ظاهر الحدیث دی وفيه نظر وهالك وساقط غرو دی ثم واهن بمره بیاذوی یوزل سره وليس بشین اشتق مالک نه وضعیف جدا وضعفه وضعیف واهن ضعیف ته کمزور دی ونحو ذالک. او بیا ورپسې پنځم درجه ثم یضعف دی بیا ضعیف ګڼل شوی دی فيه ضعف نسبت ضعف ته وقد ضعف ضعیف کړي شوی دی وليس بالقوي ليس بحجت ليس بذاک دی مرتبه دی یعرف و ينکر یعنی مطلب کر معروف را لیکل منکر راوړي لکه داسې الفاظ فيه مقال په دې کې قول دی تکلم فيه په دمن بات شوی دی لین نرم دی سیء الحفظ حافظه کمزور لا يحتج به اختلف فيه صدوق لیکن مبتدع صدیق دی لیکن رښتینی لیکن مبتدع دی ونحو ذالک. نو دا قسم الفاظ دا اوس دی من العبارات التي دا هغه عبارات ندي التي تدل بوضعها چې دا دلالت کوي پر وضع سره علی اطراح الراوی چې راوی لا ارتاوی بالاصاله اصلا او علی ضعفه یا دلالت کوي دی راوی په ضعف معنی او علی التوقف فيه یا دلالت کوي بدی معنی چې بدا سی راوی کې توقف وکا او علی عدم الجواز یا دلالت کی بعد میں جواز مانی ان یحتج به چې بد سرا احتجاج وشي. نو مطلب دې پدې سره احتجاج نشي ورپسې بتاست بیا پدې باندې باس کوي لکه مراتب تعدیل دغه سلور وجدي.